نو دا هندو وایي چې ما هغې ته وایي چې زه بس هندو ښه یم، ځکه چې مسلمانان داسې کارونه کوي چې دا حیوانات هم نه کوي. نو زه ولې مسلمان شم؟ مونږ د وجې نه څوک اسلام نه راوړي، مونږ د وجې نه خلک اسلام نه نفرت کوي، مونږ غیر مسلمو ته شرمنده یو. ما بله ورځ د یو هندو انټرویو واورېدله، هغه په خپل انټرویو کې ناشنا خبره کوي، مسلمانانو ته یو پیغور ورکوي. هغه وایي چې ما ته یو کس وایي چې ته مسلمان شه، وایي ما پرې ډېر کوشش وکړو، وایي ما ورسره وعده وکړه چې سبا به مسلمانېږم. وایي موږ ناست یو ګپ شپ سره لګوو چې زه به سبا مسلمانېږم. وایي په دې کې یو خبر راغی چې پلانکي کلي کې یوې وړې ماشومې سره چا زنا کړې دی او زنا نه بعد یې هغه قتل کړی دی. نو هندو وایي چې ما کس ته وایي چې چا ما ته وایي چې ته مسلمان شه، شاهي مسلماني دې ته وایي چې وړې ماشومې سره زنا وشي هغه به قتل شي. وایي هغې سر ټیټ کړو. نو دا هندو وایي چې ما هغې ته وایي چې زه بس هندو ښه یم، ځکه چې مسلمانان داسې کارونه کوي چې دا حیوانات هم نه کوي. نو زه ولې مسلمان شم؟ نو موږ دپاره ډېره د افسوس خبره دی. موږ قرآن وشرمولو، موږ هغه کارونه وکړل چې هغه کارونه چا د جاهلیت په دور کې هم نه دي کړي. موږ غیر مسلمو دپاره رکاوټ ګرځېدلي یو. موږ د وجې نه څوک اسلام نه راوړي، موږ د وجې نه خلک اسلام نه نفرت کوي، موږ غیر مسلمو ته شرمنده یو. هغوی ته موږ داسې نشو ویلی چې موږ مسلمانان یو، ځکه چې اسلام خو موږ په شرمونو وشرمولو.